پر ورځو کې دا 10 ورځې ډېرې زیاتې بهترې دي. نو که مسلمانان پکې روجې نیولې شي نو ډېره بهتره به یو خدا مسله شو. که څوک روجې نیولې شي زنانه نارینه ګرمي خو ده یقینا نو ډېره بهتره که ټولو لسو کې نشي 10 کې خو اخري 10 اختر پر ورځ خو روجه نشته 9 به موږ والو. نو دا 9 ورځې که څوک روجې نیولې شي نو ډېره ښه ده. که ټولې نه شي نیولې څو ورځې روجې پکې ونیسئ نمبر 1. بل ټولو ورځو کې موږ د الله عبادت کوو خو چونکې دا مبارکې ورځې دي نو لږ عبادت د الله پکې زیات وکړئ ذکر د الله تلاوت او د ګناه نه ځان وساتئ. او بله خبره دا ده چې په چا قرباني واجب وي نو مستحبه دا ده چې هغه دا میاشت راوخیږي نو نوکان بنالي ویښته بنالي هر قسمه ویښته بنالي نوکان بنالي. نور که څوک اخلي ګناه پکې نشته قربانۍ ته ضرر هم نشته قربانۍ ته ضرر هم نشته او ګناه هم پکې نشته. خو مستحبه خبره دا ده چې څوک قرباني کوي نو په دې 10 ورځو کې د دې ویښته او نوکان وغیره نه اخلي مخکې دی والي او چې قرباني وشي نو د هغې نه پس دی واخلي. بله خبره د قربانۍ متعلق ده نو چې کوم سړی مالدار او د نصاب خاوند دي په هغه قرباني واجبه ده. زموږ د امام صاحب رحمت الله علیه په نس نصاب غالبا چې ما تپوس کړی 76,100 روپۍ دي غالبا یا 150 چې چا سره 6 او یا 1000 روپۍ وي یا د 6 او یا 1000 روپو د تجارت سامان لکه دکان یې کړی دی او په هغه دکان کې د 6 او یا 1000 روپو سامان دی د تجارت یا مثلا نور د تجارت څه څیزونه دي چې هغه اخلي خرڅوي پلاټ دی یا بل څه شی دی او 76,000 روپو ته د هغې قیمت رسیږي د باندې قرباني واجبه ده. که چا سره کالی دی اکثر ښځو سره کالی وي سړي تپوس کوي زمونږ کالی دی نو داسې مه وایه چې زمونږ دا د ښځې دی که ستا وي نو بیا خبره ده. خو که د ښځې مهر یا پلار ولا جوړ کړي د پلار د کورې راغلي یا خاوند مهر نو دا د سړي نه ګوري دا د ښځې وي نو د ښځې کالی دی نو کالی چې 9 تولو ته ورسېږي د سرو زرو کالی هله به قرباني کوي د 9 نه کمې پې قرباني نشته او د سپینو زرو کالی چې 250 تولو ته ورسي نو قرباني به ورکوي که د هغې نه کمې قرباني پې نشته. البته که چا سره 1 توله کالی دی 1 توله او نغدې پیسې ورسره دي نغدې لږې وي که ډېرې وي یا د تجارت سامان دی ورسره د ضرورت نه زیات سامان دی نو بیا به ګورې په 1 توله هم قرباني کېږي بیا به د هغه تولې قیمت لګی نو نن سبا خو زما په خیال توله 1 لک نه بره ده نو چې 1 لک نه بره شوه او نغدې ورسره 1000 روپۍ 1500 2000 روپۍ دي نو بیا خو قرباني پې خامخا واجبه. او که ته وایې یاره ما سره خو 100 روپۍ دي او 100 روپۍ دي او 1000 روپۍ دي او دغه 1 توله کالی زه څه وکړم نو دا 1000 روپۍ خیرات کا دا چاله صدقه کې ورکا غریب ته مثال پته ور چاله صدقه کې ورکا خیرات کې ورکا نو 1 توله کالی بر سره پاتې شي نو بیا باندې قرباني نه کی دړنه صدقه کا دړنه دا سوچ مکوا چې دا پر قرباني نه ځان خلاصوم دا وا چې د غریب امداد کالی خرڅ کما نو غریبانه نه ډیر مسکینانی او دا 1000 روپۍ 2000 روپۍ لري ودا د خدای په نوم خیرات کا نو بیا ور باندې نه کدا چا زمکای نقد وسره بالکل نشتا خو دومره زمکه ده چې ردو د بچو ادنا گزاره پې کېږي نو قرباني به کوي او که دومره زمکه را چې په هغې د بچو د گزاره نه کېږي د کال بیا پې قرباني نشته. که د چا 2 کوره دي یو کې اوسېږي او بل کور یې دی لا اغشتی دی چې دا به زما د بچو وي یا زما دا کور راکوټ بیا به خرڅوم هغې له به ځم یا مې دا د زامنو دی نو که د هغه دویم کور قیمت 76,000 روپو ته رسېږي نو قرباني پې شته او که د 6 او 1 نه کمې قرباني پې نشته دی. او که د چا پلاټي خرید و فروخ لی غشتي بعضې خلک تجارت له اخلي نو که هغه د تجارت د پلاټونو د هغې پیسې 76,000 ته رسېږي بیا به قرباني ورکوي. خو دا هغه کور دی چې دی کې اوسېږي دې نه علاوه ځان له یو پلاټ اخیستی دی خرید و فروخ له نه پلاټیشن له نه تجارت له نه ځان له بچو له نو که د هغې قیمت 76,000 ته رسېږي نو قرباني به کوي. بله خبره تاسو ته دا وکړم چې کور کې بعضې وروڼه یو پلاري او شریکي نو پیسې راوړي پلار له یا مور له نو که دا پلار او مور مکمل اختیار مني پلار او مور مکمل اختیار مني دا پیسې د شریکي نه
بچی راوړي خو پلار له ورکوي اختیارمن پوره پلار دی چې پلار پې ارسه کوي اختیارا منه مور ده چې مور پې ارسه کوي نو بیا په دا یو پلار قرباني د هغه به کوي یا په مور خو که چرتې دا پیسې د پلار سره امانت پرتې وي مور سره امانت پرتې ده د بچو شریکې وي سبا دا بچی بیلیږي نو بیا وایي چې بابا ما له خپل حصه راکړه دې کې ګوره ډېر خلک دوکه کېږي سبا دا بچی بیلیږي نو هر یو بچی وي دا خو زما ګټه ده بیا بچی وي دا خو ما ګټلې وه بیا بچی وي دا خو زما تجارت و ما له خپله حصه راکړه نو ګورې که داسې وي نو بیا په هر بالغ دوی خپله قرباني شته دا هغه لومبي صورت هغه دی چې مال پلار له ورکوي که دوی بیلیږي هم پلار نه نشي غوښتی بس د پلار دی که دوی سبا بیلیږي هم د مور نه نشي غوښتی بیا د مور ده بلکل د پلار او د مور مکمل با اختیاري مال ټول دوی ګټلی هغه ته یې بخلی دی او که دوی بیلیږي د هغه نه نه غواړي چې دا خو زمونږ د مونږ له راکړه په هغه صورت کې ګورې یو قرباني ده او که دا پلار یې صرف د تصرف اختیار لري چې دا به زه لګوم کور کې سبزي به راوړم غم خادي به ترې کوم نور مال ټول د بچو وي که ځمکه پیلي په شریکه پیلي صرف پلار د دې اختیار د دې د چېره کور کې سبزي ډوډۍ جامې غم خادي هغې کې به لګوم او پیسې وي د بچو نو که د هر یو بچي عیسا 76,000 روپو ته رسېدله شپږ او یو ته هر بچی به بیا قرباني کوي بالغ په نابالغه قرباني نشته دغه رنګې خاوند سره ځان له مال دی او ښځې سره ځان له مال دی او 76,000 ته هر یو رسېږي دواړه به ځان له قرباني به کوي نو زما وروڼو دا څو خبرې د قربانۍ مې درته وکړې بل څاروی چې اخلی نو چې ګډ او چیلي وي چې کال عمرې وي البت لماور ګډه لم والا چې داسې د کال په شکل ښکاري سور وي نو بیا په شپږ میاشتي ځم کېږي خو چې لماور وي او په شکل د کال ښکاري سور وي اله او که نه ټپ غوټپ وي لماور ني په شکل د کال نه ښکاري نو بیا په ګډم په شپږ میاشتي نه کېږي په کال به کېږي او په چیلی چیلي کال نه کمي قرباني نه کېږي دغې ورځ د اعتبار چې په کومه ورځ د اختر ورځ ده او بعض او نور څاروي چې دي زمونږ په طرف کې دلته کې غویان میخې کټا کټي دي نو هغه ته یې 2 کالو 2 کالو ته عمر ورسېږي قرباني پېشته او چې 2 نه کم یې قرباني نشته ګور یو خبره وکړم زمونږ کتابونو کې دا لیکلي دي چې د ده غاښونه یي په غاښ دوی دا غاښونه نښه ده د دې خبرې چې دا د 2 کالو دی که یو سړي کره خپل غوی دی سخی دی او لوی شوی دی او دته پته چې 2 کالو دی یا د خور کره دی ورته پته را 2 کالو دی یا ګاونډي سره دی او دته پته را ده په ګاونډ کې دی چې دا خو د 2 کالو دی یا د زمیندار سره دی او دته ښه پته یي دته په معاشره کې پته کې د 2 کالو دی او غاښ یې نه مې نو قرباني پې کېږي عمر له شرط دی چې 2 کاله به عمر شرط دی غاښ یې نه مې خو ګورې که چرتې غاښ یې ني او تا ته یو سړی وایي په منډی کې چې د 2 دی نو په دې به اعتبار نه کوي نن سبا ګورې پرون مې بله واورېده دا لا بېله حکومت هغه ډاکټرانو نیول هغه دا چې بعضې واړه څاروي وو چې هغه په غاښونه یې نو دا ډاکټران یې وله د غاښونو روستي وو نو غاښونه یې وله په خوله کې لګولي دي دې ته پاکستاني ډاکټر وایي په خدای یقین وکړه حیران به شي چې دا د دوی دا ذهن کم ځای ته رسي یعنې اوس سخول او کټوله په خوله کې غاښونه ږدي وره یاره مړه دوی وایي چې پیسه هم په کومه طریقه وګټلې خوار شي ځان نه م غرق که او هغه قربانۍ والا رې تباه و برباد که نو ګورې دا چې درته وایي چې غاښ یې نشته خو په 2 کالو دی په ده به یقین نه کوې بلکل به نه کوې منډی کې خو به تا ته صفا وایي چې دا د 2 کالو دی غاښ نشته بره 2 نی دروغ درته وایي دا چې مونږ وایو چې غاښ ضروري نه دی د 2 کالو پې کېږي دا هغه چاله چې تا ته بالیقین معلومې چې دا د 2 کالو دی چې ښه پوره په یقین درته معلومي چې د 2 کالو دی او که بل درته وایي د 2 دی دا ټول دروغ وایي اعتبار به په چا نه کوې دې زمانه کې دا د 100 کالو دا خو جره 2 نیمو کال هلکه دا خو پوټې نه دی نه نجد ما کرے عمر برابر قسم هم درته خو دروغ به راته وایي غاښ ته یې ګورې بس چې غاښ یې کړي وي نو بس بیا پې قرباني کوه او غاښ یې نی کړې چې قرباني پې ونه کړي او د منډۍ د خلکو او په دغه سوداګرو په دغه نورو خلکو اعتبار ونه کوي هغې خو ډاکټر باندې غاښونه یې ږدي واوره ورته دا هم پکې لا نه وې واورېده
چې ډاکټر ورپسې راوځي غاښونه ولېږدي ماشاءالله. نو دا به نه کې په دغه به اعتبار نه کې غاښ ته ګوره ښه سمې وایي سبا ګورې غاښ ته. البته که ستا یقیني چې دا سړی ما ته رښتیا وایي ستا ګاونډي دی ستا په یقین دی تا ته د هغې ایمانداري معلومه ده چې سړی ایماندار دی یا ستا د خور د کور دی یا د رشته دار د کور دی یا ستا د خپل کور دی نو بیا اصل عمر دی بس نو بیا که غاښ نه می نو پروا نشته. بل دا دی چې دی واغېشتو دا شرط به پرې نه لګی چې دنه مې واغېشته خو دا به ګورې قربانۍ ورځې پورې ساتې دا ګناه ده دا ناروا دی. البته که ته وایې چې یاره زه کور ته بوځم اوس ټپېږي دی به یې ساتي نو هغه له بیا د هغه ساتنې د ورځې پیسې ورکړه که یا وله لېږه پیسې وله ورکړه چې دا راله ساته خو دا شرط به نه لګی چې ګورې علم نه نه خو ساتې به دا د ګناه شرط دی. او ښه څاروی اخلی ښکلې څاروی والی او د غوښې نیت مه کوئ چې ګنې ده کې به غوښه ډېرئ چې چا هم د غوښې په نیت قرباني څاروی واغېسته قرباني یې ونه شوه. البته ښکلې څاروی بهتر دی نیت دا وکړه چې دا د رسول الله مبارک طریقه ده او په ما یو واجب دی نو غوښې به هم پکې راځي بار نه دی. نو دا څو خو د دې میاشتې نه مخکې خبرې وې او بل منډی نه به یې په غلا نه راوباسئ د منډی والا باقاعده خپلې پیسې به ورکړې. ډېر خلک یې د منډی نه په غلا راوباسي وي د کور نو غلا ده د اوس نه د غلا ظالمه شروع وکړه دا کار به نه کوئ. او ښکلې څاروی والی چې ګوډ ني شل ني دا یې څاروی والی چې غوږونه یې پرې ني په غوږونه د نیمې نه کم پرې بیا پې قرباني کېږي او که نیم پرې بیا پې قرباني نه کېږي. که پیدایشي ښکرې ني او نو خیر دی بیا پې قرباني کېږي او که ښکرې وي او مات شوي وي نو که نیم ماتې قرباني نه کېږي او چې د نیم نه کم ماتې بیا پې قرباني کېږي. او که مشر څاروي وي غټ او غاښې ني پرېوتې وي وګوره ګیا خوړی شي که نه نو که ګیا خوړی شوه ښه برابر نو کېږي پې ګیا نه شوه خوړی بیا قرباني نه کېږي. او که دومره ټپو چې رسولی نه شي ته د ذبحې ځای ته بیا هم پې قرباني نه کېږي. او که داسې ټپ نو خیر دی په خپه ګوډ دی خو ځان رسولی شي د قربانۍ ځای ته نو بیا پې قرباني کېږي او که ځان نه شي رسولی بیا پې قرباني نه کېږي. لکه یو ګوره که نیمه پرې وي قرباني پې نه کېږي په دې نیمه کې کم زیات کې لږ د ایمو اختلاف زمونږ د امام صاحب صاحبینو وغیره شته خو زه احتیاطي خبره درته کوم نیمه پرې وي قرباني پې نه کېږي او که د نیمې نه کمه پرې وي نو بیا قرباني پې کېږي. دغه رنګې نظر دی که نظر یې د نیمې نه زیات یو سترګې اړندوي مثلا قرباني پې نه کېږي او که نظر یې لږ کم او نور د دواړو سترګو نظر یې تیز و بیا پې قرباني کېږي. په ټول نه خشته ښکلې څاروی الی ښه مزېدار څاروي اخلئ او د غوښو نیت مه کوئ او د قربانۍ نیت ورباندې وکړئ. یو څاروي دی یو غاښ یې مات دی او که ګیا پې خوړی شي بیا پې قرباني کېږي.